ګرانو د تراب نیوز کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تراب نیوز د دې مقصد او غرض او غایه دا وي چې خپلو مینوالو د خپلو مسافرو وروڼو په مخ باندې خنداګانې راوړي، د خپلې علاقې ادبي، سیاسي او سماجي چې کوم خدمات دي هغه له تاسو سره شریک کړي. خو کتونکو نن چې زه له تاسو سره کوم پروګرام شریک کول غواړم هغه د نورو پروګرامونو مقصد د تراب نیوز ملګرو دا وي چې تاسو په مخ باندې خنداګانې راولي. خو نن چې موږ کوم پروګرام له تاسو سره شریک کوو هغه د یو د غم او د درد پروګرام ده. هغه پروګرام چې مخکې بیا د تاسو په مخونو باندې خنداګانې او خوشحالۍ راوستولې. نن د تراب نیوز دا پروګرام چې د غریب آواز په نام باندې تاسو سره شریک کېږي. د هغه خلک چې کوم خلک احساس لري هغو خندا په ځای احساس زړاګانې راولي. نن موږ په لکي مروت چې د خان بهادر خان بدي په کور چې ولاړ یو، خان بهادر خان بدي به له تاسو سره مخامخ کوو. هغه په دې وخت باندې د غم په بستر باندې د غم په کټ باندې پروت ده او د یوه مسیحا د چا په انتظار باندې ده. نو راجو به له هغو سره به خبرې اترې کوو. کتونکو